انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډېرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ استاد سرانه تقریب او پروګرام چې د جمال الدین صاحب چې د نجم الدین صاحب زوی دی د هغوی د واده پروګرام دی الله رب العالمین دې د هغوی دغه نوی سفر ډېر بختور او برکتونو خیرونو والا وګرځوي زموږ ډېر دروند مشر مجاهد ختم نبوت خطیب اسلام حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم علیہ تشریف فرما دی انشاءاللہ اصل خصوصی بیان بدا ہوئی ما ہوئی تاوم علاج استاسو دوران دی زبسو یما زمان خبری یقیناً چلی تاسو موجودی کی وما تا گستخی و بیدوی خیری محترمو دا ہوئی پا حکم سارے یوسو خبر استاسو دوران دی پخبر موضوع باندی ذکر کم محترم استاسو قرآن دے ما حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو در حدیث مشکات شریف کتاب النکاح کے موجود دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی تنکح المرأة لأربعین ابو ہریرہ دیوی زنان سر دسلور وجوہاتو نکاح کے ولیشی لمالها داغی دا مال دا وجنم ولحسبها او داغی دا حسب و نسب دا وجنم ولجمالها داغی دا حسن او دا خائص دا وجنم ولدینها او داغی دا دین دا وجنم فاظفر بذات الدین تربت یداک ابو حریرت دین تا ترجیح ورکم محترم دا حدیث مختصر الفاظوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د حکمت نڈکی جملے ارشاد فرمائے دی تو دغا حدیث باندے محترمو علماء کرامو پر تفصیل سر اغباز کلے دے زو مختصر یوسو الفاظ جملے داغین رالم ستاسو قرآن دی ذکر کو اول نمبر محترمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کو نصیحت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پمیس کی نسبت سدے تعلق سدے رشتہ سدے اول نمبر محترم دل تیرے استازی او شاگردی رشتہ موجود دا استاز دا خبر شاگرد پارا پزلکی دا محبت دمر لوی جذبات لری چی یقیناً آگئی اپلار دا بچی دا پارا نلری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ رسول استاز دا خبر بچی دا پارا پزلکی دا شفقت او دا محبت اگر جذبات لری چی یقیناً یو شاہ استاد پلار دا خبر بچی سر پارا نشل لرلے یو طرف تر استازی شاگردی اگر رشتہ و نسبت دے دویم طرف تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امتی دے یو نبی پخبل امتی باندے سمر مہربان ہوئی یقیناً ددری پہوالی سارا کہ کل سیرت کتابورا دا انبیاء واقعات قرآن مجید تاسو مطالعہ وکی پتہ بدر تخبل ولگی گی و بیا محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے امام الانبیاء تخبل امت سر محبت سمرو ماوی کے بدر موضوع قرآن کو لاؤ کے قرآن مجید کے وحی ورکی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم درمز قرآن مجید کے وحی ورکی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ماوی درمز قرآن مجید کے وحی ورکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبل امت دپارا تشفی پتور کی رو کے جڑا کئی رب العالمین ترحم رازی جبریل را لیگی لعلک باخر نفسکا علا اللہ یکون مؤمنین کہ رسول اللہ جڑا کئی رب العالمین ترحم رازی پر جبریل را لیگی قرآن مجید رازی تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا کہ قرآن مجید رازی ان علینا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم پیغمبر قرآن مندلیر پار ندے نازل کرے چی تخبل زان پا مشقت کے واجے تخبل زان پا تکلیف کے واجے پیغمبر استاکار تبلیغ کے والدے نور حساب کے والد زمن کے کار دے ماوی قرآن مجید اور احادیث کے مطالعہ وکے بیا با یقیناً دتا زرم کے وحی ورکے چی یقیناً یہ امور ہم دے بچی سر دمر محبت نشل رلے سمرچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبل امت سر لڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کئی وصیت کئی ورتا
تنکح المرأة لأربعین. ابو هریرہ د انسانانو مزاج مختلف دی. یو څوک یو زنانه د خپل ژوند ملګري جوړوي، دغه ازدواجي تعلق قایموي، دغه د ژوند سفر جوړ کوي. یو قسم خلق هغه دي لمالها، هغوی مال د وجې نه یو چا ته ترجیح ورکړي، یاره پلانکۍ سره زه نکاح وکړم، کور ته به مې مال راشي، کور ته به مې دولت راشي، کور ته به مې جیداد راشي. په محترمو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تھانوی صاحب رحمه الله خپل کتاب کې لیکي مال دولت. نن مال شته، یو انسان سحر ته مالدار دی، بیګا ته غریب شو. تلک الایام نداولها بین الناس. یو انسان سحر ته بادشاہ دی، بیګا ته ګدا دی. یو سړی بیګا ته ګدا دی، سحر ته بادشاہ دی. مال او جیدادونه دغه څیزونه داسې دي یو ساعت شته بل ساعت نشته دی. حضرت تھانوي صاحب رحمه الله لیکي د ژوند دغه سفر زمونږ پښتانه وایي که نه وی بیا ګډه بیزه نه ده چې خرڅه به کې دغه سفر اوس نه ختمېږي. دا د دوو خاندانونو تعلق شو، تا رشته د مال دپاره کړې وه، مال ختم شو، ژوند او زندګي به د څه سره اوس تېری. او محترمو تاریخ هم موږ ته راښیي د کومو رشتو بنیاد چې په مال باندې شوی دی، دنیا باندې شوی دی، یقینا د هغه رشتو سره کور ته چین نه راځي، سکون نه راځي، خوشحالۍ نه راځي، محبتونه نه راځي. کومو رشتو بنیاد شي دین وي دنیا نه وي، یقینا اگر ځان سره چین راوړی شي، اگر ځان سره سکون راوړی شي، اگر ځان سره خوشحالي راوړی شي، اگر ځان سره محبتونه راوړی شي، اگر دوه خاندانونو په خپل منځ کې جوړښت راوستی شي، د دیو په منځ کې یو تعلق جوړولی شي، دنیا او مال او دولت نشي جوړولی. دارالعلوم دیوبند بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ په باره کې کتابونه لیکي، دغه په حالاتو کې لیکلي دي. کله چې نکاح وشوله د ده بیبي د یو ډېر لوی مالداره سړي لور وه. کور ته چې کله راغی، کور ته ورته خپلې کمرې ته راغی، بیبي کالو کې ډکه ده، قیمتي سامانونه پراته دي. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورته بیبي ته وایي دغسې ژوند نه تېرېږي چې ښځه ډېره مالداره خاوند ډېر غریبه، یا خو دواړه یو شان مالداره شو ژوند به تېر شي، یا دواړه یو شان غریبان شو ژوند به تېر شي. بیبي ورته وایي مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورته فرمایي دا خو نشي کېدی زه د تا په شانتې مالداره شم، البته دا کېدی شي ته زما په شانتې غریب شي، ژوند ما سره تېرول غواړي، بیا به زما په شانتې غربت ته لاس نیسي، غاړه به یې او یقینا محترمو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله مالداره کېدی شو، پیسې مال دولت د هغوی خپو ته راتلو قسم د هغوی ټکراوه. مال دولت که په حلاله طریقې سره کور ته راشي هغه څه مضموم څیز نه دی، خو د الله والاو حیثیت جدا دی، د الله والاو شان جدا دی. حسنات الابرار سیئات المقربین مشکات شریف کې حدیث موجود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابو سره ووتو، یو کور په نظر راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه تپوس کوي، ورته وایي دغه کور د چا دی؟ هغوی ورته جواب ورکوي د الله رسول د فلانکي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته راغی، د لمونځ ټیم دی، هغه صحابي راغی سلام کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورنکو، بیا واپس راځي، بیا جواب، بیا سلام کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ورنه مخاړي، څلور پیرې سلام کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب نه ورکوي. هغه صحابي نورو صحابو ته وایي، ملګرو ته وایي ما ته خو پته نشته دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه پسې خفه دی. صحابه کرام ورته جواب ورکوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ووتو، هلته د تا کور وکتو، تپوس کوي دغه محل د چا دی، دغه ماڼۍ د چا ده، دغه کور د چا دی؟ نو ورته د الله رسول د فلانکي صحابي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید په هغه باندې خفه شوی دی، هغه صحابي لاړو، کور یې وران کو، په هغه ځای باندې خیمه ووهله. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بله ورځ بیا ووتو، تپوس کوي هغه کور په دغه ځای باندې وه، بله ورځ هغه کور چلته لاړو. صحابه کرام جواب ورکوي د الله رسوله هغه صحابي راغی، سلام یې وکړو، تاسو جواب ورنکو، دوباره سلام وکړو، تاسو جواب ورنکو، سیباره سلام وکړو، تاسو جواب ورنکو، څلورم ځل سلام وکړو، تاسو جواب ورته ورنکو. موږ نه تپوس وکړو، موږ ورته وجه دغه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم شاید د تاسو نه په دغې باندې خبر شوی دی. هغه صحابي بهر ووتو، هغه کور یې وران کو، ویې فرمیل ویل ها زه خپل هغه کور په مقدس ځمکه باندې باقي ساتل نه غواړم په کوم چې زما له رسول الله خفه کېږي. هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خفګان
نشو برداشت کولی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دغه ملګرو شاګردانو تربیت کړی و ځکه خو شاجي صاحب رحم الله فرمایل چا ورنه تپوس وکړو د علماء دیوبند په باره کې را څوک دي هغه ورته خپل ذهن نه وویله ول زما ذهن دا وایي چې د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین قافله روانه وه د هغې نه یو څو ارواح الله رب العالمین د دغه دور دپاره پرېښي وو هغې ته ویله کېږي علماء دیوبند مولانا قاسم نانوتي رحم الله د صحابه کرامو په نقش و قدم باندې ځي هغه نه غواړي کور ته مال راشي کور ته دولت راشي یعنې همدغه وخت کې د هندوستان کې یوه مدرسه جوړه ده هغه خلک راغله مولانا قاسم نانوتي رحم الله ته کېناسته حضرت مو مدرسه جوړه کړې ده تاسو موږ سره د صدر المدرسین په حیثیت سره لاړ شئ 700 روپۍ تنخواه به وایي درته درکوو 700 څومره او دې وخت کې 4 روپۍ تنخواه راکوم ځکه چې دی دلته 4 روپۍ تنخواه ده مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ورته جواب ورکوي لکه نن زمانه کې راشي ما ته ووایي چې مولوي صاحب زه چې زو هغه پلانکۍ مدرسې کې دلته تدریس کې هلته به کې 7 लाख روپۍ تنخواه به درکوو دغسې مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ورته وفرمیل ویل ها په 4 روپو کې په 1.5 روپۍ باندې زما ضرورتونه پوره کېږي باقي 2.5 روپۍ زه په مستحقینو کې تقسیموم زما کافي ټایم په هغې کې خرڅ کېږي کله چې زما تنخواه 200 روپۍ شي په 1.5 روپۍ باندې زما ضروریات پوره کېږي باقي روپۍ به زه مستحقینو غریبانو کې تقسیموم بیا خو به زه هر څه پرېږدم صرف پیسې به تقسیموم میاشت کې هغوی نه وخته قسم دی چې کور ته مال راشي ورنه مولانا قاسم نانوتي رحمه الله حالاتو کې لګي پیزارو کې ورته چا یو چا راوړې پیسې قبول یې نه کړې لاړو بهر ورته پیزارو کې کېښودی مولانا قاسم نانوتي رحمه الله چې راغې پیزارو کې پیسې پرتې دي قسم دی دنیا هغوی پسې خپله رامنډې وهلې هغوی نه غوښتل دنیا د کور ته راشي مال د کور ته راشي دولت د کور ته راشي بیبي ته وایي دا خو نشي کېدی تا غونته کې مالداره شم البته دا کېدی شي چې ته زما غونته کې غریبه شي ژوند ما سره تېرول غواړې بیا به زما غونته کې غربت قبلې ښکاره خبره ده که ښځه مالداره ده خاوند غریب دی اوس دا ژوند به څنګه تېر شي زه عموما ویم ملګرو ته کله چې د کور نه انسان ته پریشاني نه وي قسم دی بیا د هرې پریشانۍ مقابله کول به هر انسان ته اسانه وي او چې کله پریشاني د کور نه جوړه شي مخالفت د کور نه جوړ شي بیا د هغې مقابله کول ډېر مشکل کار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدایي وحي وګوره غار حرا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ځي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه پسې لږ روټۍ راوړي نن زموږ غونته کې نوجوانان هغه غار حرا ته نشي ختې پړوی هم پکې جوړلي زنانه د ام المؤمنین هغه په دغه باندې خیږي زما اخرې ورځې وې مکه مکرمه کې زه وختم غار حرا ته ما ویل سبا ته به بیا لاړ شو غار سور ته نن چې دلته راړو د هغه طرفه خپو کار نه کوو روانو بیا 3 ورځې خو ګرځېدی هم درسره نه شو خپې هم دغسې شوې وې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ابتدایي وحي راځي کله چې کور ته راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم زملوني تبه راغلې ده او خپل حالات یې ذکر کو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی ورته تسلي ورکوي تقریبا 50% تسلي د کور نه میلاو شوه بیا د مزید تسلۍ دپاره د خپل تره زوی چې د انجیل عالم دی ورقه ابن نوفل ته بوتلو هلته هغه ته کېنو چې ملاتړ د کور نه مضبوطي د کور نه پریشاني وي قسم دی بهر پریشاني مقابله کول بیا اسانه وي بهر دنیا کې ګلې گلزار شي د کور نه پریشاني وي د کور نه ملاتړ نه وي قسم دی بیا بهر مقابله کول ډېر مشکل کار دی د دې وجې نه مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ورته فرمایي هغه د ټولو باطلو سره برسرې ټیکارو د کفر مخنیوی کوو د کفر مقابله یې کوله ورته یې که زما غونته کې غریبه کېدل غواړې بیا به زما ستا ژوند تېر کړي او قانون هم دغه دی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله بیبي وه هغه ورته وایي د تا په شانتې غربت قبلول غواړم د تا سره ژوند تېروم د لوی مالداره لور ده بله ورځ مې یو اخباري تصویر کې د مولانا قاسم نانوتي رحمه الله کور کتو ما وې دې کې به هغې ژوند او زندګي تېروله د دومره لوی په خوله ویل اسان کار دی قسم دی کول ډېر مشکل کار دی عملي تېرول ګران کار دی
ورته د تا غونډه کې غریبي کېدل غواړم طریقه راوښیه څه وکړم مولانا قاسم نانوتري رحمه الله ورته وایي دغه قیمتي څیزونه ټول راجمع کړه خپل پلار ته واپس ولېږه هغه ورته جواب ورکوي ورته وایي پلار به مې ډېر په مینه کړې ده خفه به شي که واپس یې لېږم ورته وایي د تاسې هم کیسه دي بیبي پاسې د ټول قیمتي څیزونه یې راجمع کړه غوټه یې ورته ورکړه مولانا قاسم نانوتري رحمه الله ته فرمایي دا چوت کړه او یې سره مدرسې ننګر کې داخل کړم دغه وخت کې کوم ځای کې چې مدرس دی د شپې هغه قیمتي څیزونه راواغسته سره زر کالي هغه قیمتي څیزونه راواغسته د مدرسې د ناظم دروازه ټکوي ورته وایي دا زما د بیبي د طرف نه صدقه د طلباو دپاره د ننګر دپاره څوک ورنه خبر نه شي هلته هغې د سامان حواله کړو بیا مولانا قاسم نانوتري رحمه الله راغی خپلې بیبي ته وایي زما او ستا کور به اوس جوړ شي او دا کور بیا داسې جوړ شو قسم دی پوره دنیا ته کې خیرونه را نشته دی زنانه زما آواز اوري هغوی ته مې نن قسم دی مولانا قاسم نانوتري رحمه الله بیبي نشته دی سوونه کالونه ورباندې تېر شو قبر کې پرته ده خو ها د خپل خاوند سره دیني لاین کې ملاتړ ورسره و دنیا یې ټکراو کړې وه قسم دی هغه دارالعلوم دیوبند دی نن که په پوره دنیا کې د دین خدمت کېږي په کومه شعبه کې کېږي دا د هغه مدرسې فیض دی دا د هغه مولانا قاسم نانوتري رحمه الله فیض دی دنیا کې که د جهاد او د مجاهدینو قافلې دی دنیا کې که د دعوت و تبلیغ قافلې دی دنیا کې که د درس و تدریس سلسلې دی دنیا کې که د تحقیق او د مناظرې سلسله شروع دی دنیا کې هغه محترمو کې د تصوف سلسله شروع دی دنیا کې که د ختم نبوت خدمت کېږي د هغې د تحفظ دپاره ځوانان موجود دی قسم دی دنیا په کوم ګوټ کې چې د اسلام خدمت کېږي دا د هغه مدرسې فیض دی قسم دی مولانا قاسم نانوتري رحمه الله د بیبي پکې پوره حصه موجود ده هغه بیبي به نن نه خبر قبر کې به پرته وي خو دا اجرونه دې ځکه نن لګیا یم زما خوله خوځېږي ما تر خپل رب نه یقین دی زما عقیده ده پوره اجرونه او ثواب به ورته ورسېږي دنیا پرېږدئ دین ته ترجیح ورکوئ برل عرض مې کوو اول نمبر د دین په ورته وایي لمالها د مال په بنیاد باندې چې کومې رشتې وي چې دغې پایداري نه وي دې کې مضبوطیا نه وي چې سکون محبتونه نه راځي دویم نمبر ولې حسب یا بعضې خلک اگر یې حسب نسب ته ترجیح ورکړي یاره پلان کسر کې مې رشته وشي خلک به وایي دومره لوی خاندان کې رشته شوې ده حکیم علومت مولانا صاحب علي تانوي رحمه الله لیکي نن یو سړی ډېر عزتمند دی بېګا ته هغه غریب ځای نشته دی تاسو ګورئ زموږ دې ملک کې یا خو وزیر اعظم وي یې په ملک ځای نه د جیل نه بهر نه روزي غریب هغه عزت چرته لاړو نن صدر او وزیر اعظم دې سبا ته پسې چور ډاکو آوازونه لګېږي هغه عزتونه چرته لاړه حسب نسب دغه عزتونه د دنیا راتلونکی څیز دی تا رشته د دې لپاره کړې و ژوند به دې څه سره تېرېږي اوس او درېیم نمبر ولجمالها بعضې هغه دي چې هغوی حسن باندې فریفته شي عاشقان شي هغوی د حسن د وجې نه یو چا ته ترجیح ورکړي حکیم الامت لیکي انسان ډېر کمزور دی یو بیماري ورباندې راغله ټول حسن ختم شو تا رشته کړې وه د حسن دپاره ژوند او زندګي به اوس سره تېرې څلورم نمبر ابو هريره ولدینها بعضې خلک هغه دین ته ترجیح ورکوي فاصبر بذات الدین تربت یداک ابو هريره ته دین ته ترجیح ورکړه لاسونه یې خاورو کې ګډ شه او دین څه څیز دی محترم زه مختصر الفاظو کې درته ووایم کله چې رشته کې بچي ته لور ورکې خور ورکې یو ځای کې اول نمبر د کوم خاندان کې رشته ورکې یا رشته د هغوی نه کې هغه خاندان وګوره چېرته د اسلام په لباس کې دننه دهریان خو نه دي قادیانیان خو نه دي ها د صحابه کرامو ګستاخان خو نه دي د ائمه دین حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ګستاخان خو نه دي چېرته د عذاب قبر منکرین خو نه دي د توحید او سنت په نوم باندې د عذاب قبر نه انکار کوونکي خو نه دي د حیات النبي صلی الله علیه وسلم نه انکار کوونکي خو نه دي اولیاء کرامو پسې کنزل کوونکي خو نه دي که دغه خلک دي بیا ورنه ځان وساته صحت باندې شه اول نمبر دویم نمبر هغه خاندان وګوره که په دغه موضوع پوره وخته دویم نمبر وګوره د مغرب نه متاثره خو نه دی دغه خاندان پردې پسې ټوغې خو نه کوي شاعر الله پسې ټوغې خو نه کوي کله ګیري ته سپک نظر باندې ګوري کله پګړۍ ته سپک نظر باندې ګوري کله یو سیستا کله بل سیستا که په دغې نه دي دریم نمبر جینۍ وګوره اخلاق یې څنګه دي پردې څنګه ده چې دغې باندې برابرو دغه درې څیزونه دې وکاته
بس هلته سترګې پټول رشته کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې هلک او جنۍ بالغ شي مناسب رشته راشي بیا پورې طور د رشتې بندوبست کوئ. که دغسې تاسو ونه کړئ ځمکې کې به فساد برپا شي. نو محترمو او که دغه ټول جمع شي نو خو بیا ډېره خبره ده، نور نه لا نور دی، خو مونږ به اول دین ته ترجیح ورکوو. دین ته محترمو الله رب العالمین دې دغه مجلس بختور وګرځوي. د کوم ملګري واده دی الله رب العالمین دې دغه رشته ورته ډېر دغه نوی سفر برکتونو والا وګرځوي. الله دې وکړي چې د نورو نوجوانانو دپاره بنیاد ته وګرځي او خپل ودونه په دغسې طریقې سره ښایسته جوړ کړي. کوو به که نه انشاءالله. دغه ملګري وایي عرس او میلاد باندې جشن عید میلادالنبي باندې زموږ مناظره راغلې ده تقریبا 2.5 غنټې. مروجه هیله اسقاط باندې ده زموږ نوجوانانو پیج باندې تاسو کتلی شئ هغه وګورئ. کوم جشن عید میلادالنبي په نوم باندې چې بدعات خرافات کوي یا د مروجه هیله اسقاط په نوم باندې د خلکو حرام مال ګېډو ته په غلطې طریقې سره وراچوي، په هغې باندې تفصیلي مناظره زموږ شوې ده. یقینا یو طرف ته افراطیان دي، بل طرف ته تفریطیان دي. یو طرف ته هغه دي چې د خلکو مال په غلطو طریقو سره لوټي، بدعاتو ته رواج ورکوي، رسوماتو ته رواج ورکوي. دویمه ډله د وهابیانو پنځپیریانو ده چې هغوی د جایز امر نه انکار کوي. د علماء دیوبند مذهب هغه ده، د علماء دیوبند مسلک او مشرب هغه اعتدال والا دی. مونږ الحمدلله د دواړو نه پاک یو، اعتدال والا مذهب دی. نن سبا چې دغه یاران دوستان کوم د جشن میلادالنبي په نوم خرافات کوي یقینا دغه بدعت دی. زموږ پرې تفصیلي مناظره شوې ده انشاءالله دواړه مناظرې وګورئ بیا. واخر دعوانا